أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون صدق الله العظيم. دا سورۃ النحل 98 99 اور 100 نمبر 3 آیت. دې آیتونو کې د قران عظیم شان د شروع نه مخکې د شیطان نه د پناه غوښتلو حکم شوی. شیطان هغه ذات دی، هغه صفت لرونکي مخلوق دی چې هغه همیشه د شر لار انسان ته ښيي. حتی دا چې بابا آدم حضرت آدم علیه السلام چې نو د جنت نه دراوستو او د دنیا ته درالېږلو بنیادی سبب همدا شیطان ګرځېدل. او آدم علیه السلام په جنت کې د هغې ونې په خوراک باندې غلط کړو چې د کومې ونې د خوراک نه الله تعالی آدم علیه السلام منع کړو. او دا شیطان هغه هستی ده چې الله تعالی ته بطور چیلنج ویلی دي چې یا الله دې آدم په وجه باندې آدم علیه السلام په وجه باندې زه ګمراه کړم تا، نو زه به د بچو ته او اولاد ته په هر لار کې ناصر، د خیر په نوم، د شر په نوم، د دشمن په نوم، د دشمن په نوم، او دا به زه د نیغې لارې نه په غلطه باندې اړو. او الله تعالی ته ویلو چې یا الله ته به پکې ځان له یو نمونې پیدا به ته کې او په لاره به زه روان زه به د ځان سره کوم. الله تعالی ورته فرمایلي چې په هغې چا به ستا زور رسي، یعنې په هغه چا باندې به ستا پروپیګنډې اثر کوي چې کوم تن ستا سره دوستانه کول غواړي، او چې کوم د الله تعالی د حکمونو خیال زما تابعدار نو په هغې باندې به ستا پروپیګنډې هېڅ اثر نه کوي. او بیا یې ورته ویلي چې ستان او د دې بېدینه انسانانو نه به د جهنم ډکو، ستا د نسل نه او د دغې بېدینه نسل نه به د جهنم ډکو. نو په دې وجه باندې قرآن د ټولو نه لویه نیکی ده. د قرآن تلاوت، د قرآن درس، د قرآن پوهه، قرآن بیان دا د ټولو نه لویه نیکی. نو قرآن چې لولې نو د شیطان ملا ماتېږي. نو شیطان د قرآن نه خلق منع کولو دپاره خپل ټولې هلې ځلې استعمالوي. نو الله تعالی په دې آیت کې فرمایل چې فإذا پس کله چې قرأته ته تلاوت شروع کړې القرآن د قرآن، نو فاستعذ پناه غواړه بالله په الله سره من الشیطان الرجیم د شیطان رټلې شوي نه. فإذا قرأته کله چې ته تلاوت شروع کړې القرآن د قرآن، نو فاستعذ بالله پناه غواړه په الله سره من الشیطان الرجیم د شیطان رټلې شوي نه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایه. انه ذکا شان دارے لیس له نشتر دے شیطان سلطان زور غلبا علی الذین فاغ خلق آمنوا چی ایمان راوڑے وعلى ربهم او خپل رب باندې يتوکلون توکل کوي. چې کوم خلق ایمان راوړي او خپل کارونه الله تعالی کړی توکل په الله کوي، نو باغی د شیطان پروپاګاندا او دغه تعلیمات ور باندې اثر نه کوي. دغه ولول دغه دوکه کول د مؤمنانو اثر نشي کولای چې توکل په الله. انما سلطان بیشک زور د شیطان یا د پروپاګاندا قوت د شیطان چې دی الذين دا باغی کسان وي يتولونه چې هغې دوستانه کوي د شیطان سره. اول الذين باغی خلقو به زور رسي هم چې هغې به د دې سره مشرکون شرک دی الله سره نور خلق شریکوي، دا شیطان شریکوي، بل شریکوي، بل شریکوي. په دې وجه باندې خدای هم بخښه. اعوذ بالله د قرآن د تلاوت په دوران کې د دې آیت نه د دې مشروعیت ثابت شو چې
چې د قران نه مخکې به اعوذ بالله خامخوي د شیطان د پناه نه بزان د شیطان نه بزان د الله سره پناه کې. نو کوم سره چې دا اراده وکړي چې قران تلاوت شروع کی یا یو آیت شروع کی، نو هغه په کار چې اول ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا وایي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم د قران د آیت لوستو نه مخکې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. او که سورت شروع کړي سورت، نو هغه سورت په شروع کې بسم الله الرحمن الرحیم ذکرې، نو هغه سره هم وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم. او نور د قران د تلاوت لپاره لازمي ده چې په اول کې سوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي. دې یو خبر دا شو چې حکم الله تبارک وتعالى د قران د تلاوت په دوران کې د اعوذ بالله، نو که سره قران آیت شروع کړي د قران سورت شروع کړي، نو اعوذ بالله دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. او کله د سورت د آغاز نه شروع کړي، نو بیا د سره په سورت کې چې کوم بسم الله الرحمن الرحیم لیکل نو هغه د مر سره وي. او کله په دې مین کې چرته یو آیت یا د مین نه شروع کړي، نو اعوذ بالله فرد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د پکې ضرورت بیا نشته، بیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویلو سره هغه حکم چې دی هغه پوره شي. دیمه خبره دا شو په اخر کې چې والذین هم به مشرکون، چې ګوره شرک داسې یو کار دی چې دا د الله سره بل څه شی شریک کی، هغه بوتي او هغه انسان، نو ګوره دا د انسان ټول عبادت بیا سره کوي. نو په دې وجه باندې د شرک د غټ قسم نه هم او د وړو کې قسم هر قسمه شرک نه ځان ساتل پکار دي. او درېمه خبره دا چې توکل په الله باندې دې ته وایي چې سړی خپل کار کوي او د هغې انجام الله ته پرېږدي چې الله ما خو د خپل طرف نه چې څونه وسوه مې وکړو اوس شرط یې ته ورسوه برکت ورپکې ته واچوه کوې به ته، نو دې ته توکل وایي. نو توکل به په الله کوي، په عمل کې هم په تابعدارۍ کې هم او په یری کې هم توکل به په الله کوي، یعنې ځان به الله ته سپاري، اسباب به ته استعمال کې او د اسبابو نه وروسته به بیا خپل نتیجه او انجام به الله ته وسپاري. په دې وجه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو شاګرد دی عمرو ابن ابي سلمہ نوم دی، ابو سلمہ زوی ام سلمہ زوی دی ابو سلمہ. هغه ام سلمہ چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي ده، بیا وروسته دا د ابو سلمہ زوی دی چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبي سره د ربیب په حیثیت باندې د ام سلمہ په ذریعہ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته راغله. او دا ذکر راغله چې د پلار ابو سلمہ د احد کې شهید شو. نو چې شهید شو نو د شهادت نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه د ښځې سره د ام سلمہ سره په خپل باندې نکاح او دا خپل کور ته راوست. د نبوت په چوکاټ کې دننه د هغې د ام المؤمنین په حیثیت باندې یاد شو. او د هغې بچی عمرو ابن ابي سلمہ هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په تربیت کې پاتې شو. نو دا عمرو ابن ابي سلمہ دا وړوکی و، نو چې د مخې ته خوراک کله کېښودی شو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او دی یو کاسې ته ناست. نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم به ادب ښودو کشرانو ته، هغه مؤدب معلم اخلاق. نو هغه عمرو ابن ابي سلمہ ته داسې د لاس نیونې ویل بچیا کل یا غلام اے بچوړیا سم الله چې خوراک کې سکار شروع کې د ټولو ناول بسم الله الرحمن الرحیم وای، سم الله بسم الله وای. او بیا وکل بیمینک، او چې خوراک کې نو په خیلاس باندې خوراک کوه. وکل مما یلی، او چې کوم تاسو نږدې دی دغه نه خوراک کوه. نو په دې حدیث کې تاسو سوچو کوي، په دې حدیث کې عمرو ابن ابي سلمہ رسول الله صلی الله علیه وسلم درې هدایت وړاندې کړي چې ډېر واړه واړه خبرې ښکاري. وګوره د خوراک چونکې جایز کار دی
او دا ضروری کار دی. نو د دې له شروع نه مخکې سم الله بسم الله الرحمن الرحیم وایي. نو ګوره چې د کور وضو مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوه الا بالله. چې ذبح کوو موږ څنګه وایو بسم الله الله اکبر وایو. نو چې نور سکار کوي نو بسم الله الرحمن الرحیم دا وایا. یا غلام سم الله بسم الله او کل مما یلی نږدې خوراک کو. نږدې خوراک مطلب دا دی چې په کاسه کې در سره کم نږدې دی نو دا هم ټیک ده. خو اصل چې کم ستا دی هغه خوراک په عام حالاتو کې چې کم ستا دی هغه خوراک پردي ته زور مه کوه. په مما یلی نږدې خوراک او بیمینی که په ښی لاس باندې خوراک. نو په هر عمل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دا و چې هغه به د په ښی طرف باندې د ښی لاس باندې به دا پخول. نو په دې وجه باندې په ستړي مچو کې ښی لاس استعمال په جامو اغوستلو کې هم ښی لاس او ښی خپاول ورکړه. په سپلۍ پخپو کولو کې هم ښی خپاول ورکړه. دغه شانې په ستړي مچو کې هم چې کله ملګري نه نو من الیمین د ښی طرف نه شروع کوه. نو دا درېواړه هدایت اگر چې کار باندې خو صرف د خوراک لپاره استعمال شو یوازې د خوراک لپاره نه بلکې په هر حالت کې چې کله آغاز کې د جایز کار نو په هغې کې بسم الله او بیا چې کله کار کې نو په ښی لاس باندې کوه. بیا چې کم خوراک کې کم حاصلول کې نو هغه چې کم ستا دی نږدې دی درته هغه خوراک. دا آداب چې کوم الله پیغمبر بیانوي نو دا زمونږ او ستاسو د ژوند لپاره یو نمونه ده او زمونږ او ستاسو د راهنمایۍ لپاره یو طریقې کار دی. نو په دې وجه باندې په دې ننني درس کې دا درې خبرې چې نو دا ښکارا څلور خبرې ښکارا زمونږ او ستاسو د راهنمایۍ لپاره راغلي. اولنۍ دا چې د قرآن د تلاوت نه مخکې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي چې د شیطان د پناه نه په الله تعالی تاسو محفوظ کړي. دویمه دا چې کار اسباب تاسو استعمالوي خو د هغې انجام چې دی نو هغه الله ته سپارئ په توکل په الله باندې کوئ. او درېیمه خبره چې ده نو هغه په دې کې دا ذکر شوه چې ګوره شرک الله تعالی نه بخي. نو هسې نه چې خپل کارونه خپل عبادات چې دی شرک په وجه باندې جوړه. او څلورمه دا شوه زمونږ او ستاسو دپاره د دې حدیث نه چې د هر کار نه شروع نه مخکې بسم الله الرحمن الرحیم وایي. او بل دا چې خوراک کوئ بل څه کار کوئ په ښی لاس باندې کوئ. او بل دا چې کم در سره نږدې دي یعنې کم ستا دی نو هغه خورا هغې اچلولو خواري کوه. د خوراک په آدابو په حوالې باندې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي رسول حضرت عمرو بن ابي سلمة ته دا هدایت وښودل. ور دې نه علاوه نور آداب هم په احادیثو کې ذکر دي دا کتابونو نقل کړي دي. یو ورپکې دا دی چې نوړۍ به سړی وړه کړي شوړۍ به ده. دویم دا چې کوم خوراک راوالي نو به ښه چقې چې لاندې معدې ته بالکل صفا خوراک لاړ شي. دریم خبره ده چې د لوښي د مین نه به خوراک لکه د لوښي مین نه چې خوراک کې دا تر بل طرف د بل حد ورسره راکاږي. او درېیمه څلورمه ده چې کوم ټوټۍ د نه وغورځېږي نو هغه پرېږده مه هر اوچتوه صفا کوئ وخورئ. او بله خبره او دا ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو نه معلومیږي چې کېدای شي دغه ټوټې هغې کې هغې د برکت نه ډکې. او بله دا چې ګوره دا خپل خوراک چې کله وکړي نو د خوراک نه هغه د انځلو نه د لاس د انځلو نه په آخر کې او یا د هغې د پاکولو نه مخکې هغه په خپلو ژبه باندې هغه وڅټل. یعنې خپلې ګوتې څټل چې کوم خوراک دی ځکه په دغې ګوتو پسې هغه خوراک څه کوم چې تا د خولې څټلی دی نو چې کوم پاتې خوراک دی د برکت نه ډک دی دا وڅټل. نو څټل د خپلو ګوتو چې دي نو دا سنت شو. او بله دا چې په آخر کې الحمدلله ووایه د خوراک نه وروسته هغه الحمدلله داسې ووایه چې یا صرف ووایه الحمدلله یا دا ووایه الحمدلله الذي اطعمني وسقاني وجعلني مسلمين. او په آخر کې چې بل چا د باندې خوراک کړی ته چا چې درخان باندې خوراک کړی نو هغه له ورسره دعا وغواړه چې اللهم بارک لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. یا الله تر دې په مال کې برکت واچوه. یا الله تعالی په ګناهونو معاف کړه. یا الله رحم معامله وکړه. الله دې امن توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله.